بسم الله الرحمن الرحیم د بی اس پښتو د سلورم سمستر د کورس تحقیق دا لیکچر دی. دا تاسو اولنې آنلاین لیکچر دی. د نه مخکې په کلاس کې لیکچر شوي دي، خو آنلاین لیکچر دا ډومبی دی او د دې عنوان چې کوم دی نو هغه د تحقیق څه ته وایي، یعنی تحقیق کیا ہے، وٹ از ریسرچ. دا د دې عنوان دی او په دې به موږ خبره کوو. نن به موږ د تحقیق تعریفونه ګورو چې تحقیق څه ته وایي. تحقیق څه ته وایي، وٹ از ریسرچ. دا تاسو ګورئ چې دلته د تحقیق په هکله دا لیکلی شوي دي چې تحقیق د عربی ژبې ټکی دی او د دې ماده ه قاف قاف ده. تحقیق حقیقت ته د رسیدو کوشش ته وایي. حقیقت معلومولو یا حقیقت واضح کولو ته تحقیق وایي. کوټه او کره د یو بل نه بېلول تحقیق دی. یعنی چې کله موږ حقیقت ته رسیدو کوشش کوو نو زموږ دا عمل چې کوم دی نو دا تحقیق دی. تحقیق ته په انګریزۍ کې ریسرچ ویلی شي او دا ریسرچ ټکی چې کوم دی نو دا د دوه ټکو مجموعه ده. یو ټکی د ری، د دې معنی ده دوباره، بل ټکی د سرچ او د دې معنی ده لټول یا لټون کول. چونکې په تحقیق کې حقیقت لټولی شي، د حقیقت لټون کولی شي، نو دې دپاره دې ته په انګریزۍ کې ریسرچ وایي، یعنی ریسرچ. چونکې تحقیق د حقیقت لټولو نوم دی نو ځکه دې ته ریسرچ ویلی شي. تحقیق کوونکي ته عربی، اردو او پښتو کې محقق ویلی شي. یعنی تحقیق خو یو کار دی او څوک دا کار کوي، یعنی تحقیق کوي، نو هغه ته به څه وایو؟ هغه ته به محقق وایو. تحقیق چې څوک کوي نو هغه ته په عربی کې محقق وایي او د عربی دا اصطلاح په نورو ژبو کې، په اردو کې، پښتو کې او نورو ژبو کې هم استعمالیږي او انګریزۍ کې دته ریسرچر وایي. یعنی ریسرچ تحقیق ته وایي او ریسرچ کوونکي ته ریسرچر وایي. تحقیق په هکله دا جمله تاسو وګورئ چې تحقیق د معلومو حقیقتونو په ذریعه نامعلومه حقیقتونو ته د رسیدو کوشش دی. تحقیق د معلومو حقیقتونو په ذریعه نامعلومه حقیقتونه معلومولو ته وایي. او د دې نه علاوه په انګریزۍ کې دا جمله تاسو وګورئ چې ډسکوري اف نیو فیکټس اور نیو انټرپریټیشن اف اولډ فیکټس. ډسکوري یعنی دریافت کول، نیو فیکټس نوي حقیقتونه، اور یا نیو انټرپریټیشن اف اولډ فیکټس د زړو حقیقتونو نوې تشریح کول. یعنی تحقیق چې کله کېږي او محقق چې کله تحقیق کوي نو هغه یا خو نوي حقیقتونه معلوموي، هغې ته رسي او هغه مخامخ راولي، او یا هغه د زړو حقیقتونو دوباره تشریح کوي او زړه حقیقتونه چې کوم دي هغه واضحه کوي. دلته دا صفحه چې تاسو ته مخامخ ده، په دې صفحې باندې د مختلفو لغاتو نه استفاده شوې ده چې مختلفو لغاتو کې کوم د تحقیق تعریفونه لیکلی شوي دي نو هغه دلته لیکلي دي. د ټول د مخکې فرهنګ آصفیه دی. فرهنګ آصفیه چې کوم دی دا د اردو یو مستند او ډېر مشهور لغت دی. نو په دې کې چې د تحقیق کوم تعریف شوی دی په اردو کې نو هغه دا دی، د تحقیق معنی چې د لغت کې کوم ورکړی شوي دي هغه دا دي چې تلاش، تجسس، تفتیش، چھانبین، کھوج، سراغ، دریافت او جانچ. مطلب دا دی چې لټون، لټول، چھانبین کول، تفتیش کول دا تحقیق دی. د دې نه پسته فیروز اللغات دی. دا هم د اردو یو مشهور لغت دی، ډکشنري ده. د مختلفو ډکشنرو کې چې کوم د تحقیق معنی درج دي یا تعریفونه درج دي نو هغه موږ دلته لیکلي دي. نو فیروز اللغات هم یو ډکشنري ده یا لغت دی او په دې کې چې د تحقیق کومې معنی درج دي نو هغه دا دي: اصلیت معلوم کرنا، دریافت کرنا، یعنی اصلیت معلومول، درستی او صحت، دریافت، تفتیش، جانچ پڑتال. څلورمه معنی ده سچائی، صداقت، اصلیت. پنځمه معنی ده یقین او شپږمه ده پای ثبوت کو پہنچنا، یعنی ثبوت ته رسیدل. او اووم نمبر باندې دا تاسو وګورئ دا لیکلي دي ٹھیک اور سچا. مطلب دا دی چې رښتیاو ته د رسیدو کوشش چې کوم دی نو هغه تحقیق دی.
د انګریزي تعریفونه که موږ ګورو نو کیمبرج ایډوانس لرنینګ ډکشنري چې کومه ده هغه د تحقیق تعریف داسې لیکي چې ریسرچ is a detailed study of a subject, especially in order to discover new information or reach a new understanding. مطلب ہے چې ریسرچ کوم دی دا ډیټیل سټډي ده یعنی تفصیلي مطالعه ده د یو سبجیکټ یعنی د یو موضوع او خاص طور سره in order to discover new information نوی معلومات دریافت کول or reach a new understanding یا یو نوی تفهیم ته یو نوی انډرسټینډینګ ته یا یو نوی پوهنې ته د رسېدو کوشش کوم دی نو دا تحقیق دی. دغه شانې د انګریزي بلې ډکشنري چې کومه ده مریم ویبسټر آنلاین ډکشنري نو په دې کې د تحقیق تعریف داسې لیکل شوی دی د کلیکشن اف انفارمیشن اباؤٹ ا پرټیکولر سبجیکټ د کلیکشن اف انفارمیشن اباؤٹ ا پرټیکولر سبجیکټ یو پرټیکولر سبجیکټ یعنی یو مخصوص موضوع چې کومه ده په هغې باندې د هغې متعلق د هغې باره کې انفارمیشن یعنی د اطلاعاتو یا د معلوماتو کولیکشن یعنی جمع کول دا چې کوم دی نو دا تحقیق دی. دې نه پسته د مختلفو نقادانو او محققینو چې د تحقیق کوم تعریفونه کړي دي نو مونږ هغه هم د لیکلي دي. دا د اردو ژبې محققین دي. ملک رام د اردو ژبې یو مشهور محقق دی او دی چې د تحقیق کوم تعریف کوي نو دی دا وایي کہ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مادہ ہے قاف ہے جس کے معنی ہے کھرے کھوٹے کی چھانبین یا کسی بات کی تصدیق کرنا. دوسرے لفظوں میں تحقیق کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے علم و ادب میں کھرے کو کھوٹے سے مغز کو چھلکے سے حق کو باطل سے الگ کریں. دلته تاسو په دې الفاظو باندې غور کوئ چې کره او کوټه بیلول او د هغې چھانبین کول تحقیق دی او بله خبره دا ده چې مغز د چھلکې یعنی د پټ نه بیلول کره د کوټه نه بیلول او حق د باطل نه بیلول چې کوم دي نو دا تحقیق دی. یعنی یو محقق چې کله تحقیق کوي نو هغه حقیقتونو ته د رسېدو کوشش کوي. د اردو ژبې بل محقق دی قاضی عبدالودود او دا قاضی عبدالودود داسې لیکي کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے. یعنی یو څیز ته د هغې په اصلي شکل کې د کتو کوشش چې کوم دی نو دا تحقیق دی. ډاکټر سید عبدالله د اردو یو ادیب محقق او نقاد دی او دی داسې لیکي کہ تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی حقیقت کا اظہار یا اس کا اثبات ہے. یعنی د تحقیق لغوی معنی چې کومه ده هغه دا د حقیقت اظهار یا د حقیقت اثبات یعنی حقیقت ثابتول نو دې ته تحقیق ویلی شي. او هغه افتخار حسین د تحقیق په هکله لیکي چې تحقیق حقیقت کی جستجو ہے. یعنی د حقیقت لټون حقیقت لټول حقیقت ته د رسېدو کوشش کول دا چې کوم دی نو دا تحقیق دی. نو د تحقیق دا تعریفونه چې موږ وکتل په دې کې دا خبره واضحه شوه چې تحقیق حقیقت ته د رسېدو کوشش دی او تحقیق د حقیقت د دریافت کولو د معلومولو کوشش دی. نوي حقیقتونه مخې ته مخامخ د راوستو کوشش تحقیق دی او یا زاړه حقیقتونه چې کوم دي په هغې باندې غور کول او هغه ثابتول یا رد کول چې کوم دي نو دا تحقیق دی. د الله په امان.